دی یو څو آیتونو کې الله پاک د ناجایزې ګټې د حرامې ګټې او د ناجایز کاروبار باره کې بیان لکه څنګه چې د مسلمان د بدن او د اعمال او عبادات پاک پکار دي دغه رنګې د مال هم پاک پکار د خوراک هم پاک پکار د اغوستل هم پاک پکار مسلمان دا به ناپاکه دي د مسلمان مال به ناپاکه دي دی به خبیث نی دی به طیب وي ځکه بار بار قرآن مجید کې الله پاک د دې خبرې ذکر کړی دی او حکم یې کړی دی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو هغه څه خورئ چې کوم ما تاسو له پاک درکړي پاک چې ظاهري هم پاکي ګندني او باطني هم پاکي حلال وي حرام وي لکه د حرام په وجه باندې الله پاک د دې بنده یو عبادت او بندګي نه قبلوي د هرې بندګۍ دپاره حلال خوراک حلال جامه او حلال ځای چې په هغې باندې ته عبادت کې دا ورله شرط دی د په هره بندګۍ کې د دې خبرې خیال د ساتلو څرنګه چې مونځ په حرام ځای کې نه کېږي په حرامو کپړو باندې نه کېږي حرام خوراک سره نه کېږي دا څرنګه روژه چې ده دا به په حلال خوراک باندې نیسي او په حلال خوراک باندې به دا روژه ماتوي زکات دا به د حلال مال نه ورکې د حرام مال نه هر څومره زکات چې ته ادا کړې او په هغې باندې ستا دا مال پاکېږي نه او تا ته په دغه زکات باندې اجر او ثواب نه میلاوي حج چې دی دا په حلالو باندې پکار دی حرامو باندې حج کول دا که هر څومره ته هلته احرامونه وتړې او هر څومره طوافونه وکړي او هر څومره هلته کعبې ته مخامخ کښېنې او دعاګانې وغواړې خو چې په حرام مال باندې تلې دا حج الله ته قبول نه دی بلکې الټه د دغه حج سزا به تا ته